الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستانو، امید لرم تاسو به روغ جوړ او خوشاله به اوسئ. په موضوع کې به دوستانو پیخور کې و کسان د یو کور نه قتل کړو صرف جایداد په لالچ کې، جایداد په تنازع کې. دوستانو جایداد څه داسې قیمتي چیز دی چې هغه پسې تاسو مرګونه کوي. موږ جرګه شته، موږ عدالتونه شته، قانون شته. دوستانو د جایداد داسې قیمتي شو چې تاسو ورپسې مرګونه کوي. چې سکندر اعظم چې هغه د پوره دنیا فتح کړي او هغه چې زه چې د دنیا نه ځم نو ما د لاسونه داسې کلاه پرېږدي، کلاو کې چې خلک وکړي چې ما د دنیا نه ځان څه نه دی وړي. نو زه د پښتنو ته د ما خپل پښتنو مشرانو ته دا ویل غواړم چې خپل واړو کې د احساس پیدا کړي چې موږ د معاشره کې د احساس د زندگی پیدا شي، د زندگی قیمت او زندگی قدر ورته معلوم وي. نو چې بیا چې و کور چې ظالمانو چې تاسو وړه هم نه دی بخلي، هغه کې تاسو وړه هم قتل کړل، نو تاسو دغه نه څه ملاو شول؟ تاسو ایګو سیټیسفای شو، تاسو اوس تاسو وړه بسکی، هغه خو مخکې خاندان لري کنه، تاسو وړه بسکی، تاسو وړه مستقبلا لاړو غرق شو. نو زه د پښتنو ته د یو میسج ورکول غواړم چې خدا را د ژوندۍ احساس، ژوندۍ قدر او ژوندۍ مینه د ار یو چی چې د خپل ماشومانو کې چې مونږ واچو نو مونږ نه بو دا چې مونږ یو کنه چې مونږ نه د جایداد او راپله د قانوني یو لار شته. اوس ته هغه وشل د جایداد ته ملا نه شول، تا هغه باندې ظلم وکړو، جبر دې وکړو، تا ته د جایداد نه ملوي، الټا ته هم خاندان زندگی چې دا هغه خرابېږي.